الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه دموی دتمنی اللہ رب العزت قرآن پاک سے اللہ فرمائی وَلِمَنْ خَافَ عَغَسِكَ چِوڑ رجی مقام ربه د دردلی د خپل رب څنګه جنتان اگه د پرا دعا جنتی ندی اللہ فرمائی چه آسی کا چه دیگه نوڑ رجی چایا دی قیامات ریز اراونه دو دی الله څنګه به مو درېدل وي دی الله څنګه به مو وی لړای وي دا فکر دا غام دا خوف دا پزړه شي وي نو الله فرمایي چې دا سے کاسته پرا الله پاک دعا جنتینا الله ور کوي چې دې چا پزړه شي د مې راتمنه د مارګ ویروي د آخرت فکر وي نو دا سړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې پر تیاری کو مرګ دې پر دا په ټول خلق شي عقل من سړی ویل شي وي د مې رتمنه حضرت امیر المؤمنین حضرت ام فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعلق کردریمی چه دی ایغی پزمناشی یوزونو پزمونیشی و عبادات کرو چه کلوی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت ترغلو نو په دا زون باندې به سترګې نظیر شاخ شو دا به ولیدلو چې کله به جماعت ترتلو دا زون به حاضر او په جماعت شي به موجود وو ایوا ورې داسې هم رغلا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رغلو چې کله وې قتل په جماعت شي آغا زون موجود نو ازون نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پشتنه وکړه صحابه کرام نه چا زون چیرته دا نه اور مونږ دلو به په جماعت شه موجود وو زون می په جماعت شه نو ولیدلو بیا چا صحابی دا خبره عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا وکړه چې امیر المؤمنین ایتا خدا سیوا خبره مخ شروغلا الله دی ویره دی وجنه مرګای وته رغلو الله دی ویره دی وجنه مرشو بحاد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پښتنه کوینا چې څنګه مارګ ته رغلو وته خدا چې امیر المؤمنین نیواش زیناوا نو ایغه دې بدکارۍ غا کړی وتا او دا دمر دې الله نه وړریدو دامره وړریدو چې دې ویر دې وجنا زړه بالکل پیل شو او دا دنیا نه لړو اګونا خو سخه چې وې کړو اګونا ته ور نږدې خو سکه اګه نه مخشي خالی دا خبر سره ا دغه ته مرګای رغلو دنیا نه لړو الله دې ویر دې وجنا مرګ ته رغلو
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چارسي چې ویر شي قبر یې چیرته ده بیا دغه نه بعد د مو عزت منه ملګری ورسره شول اغه زون ته چې آغا دی آخرت د غم دی وجنا ویرالو اغه قبر ته ودرېدو چې کله قبر ته ودرېدو دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دا ویتوی چې زونه تو ته مال ګورغلو او ته دنیا نه د الله د ویر دی وجنا لړې او زله شه د الله ویروا تو ته مال ګورغلو ته دنیا نه لړې تو ته الله رب العزت دعا جنتینا به در کوي دعا جنتینا زکه قران شه الله وعده کړی دو ولمن خاف مقام ربه جنتان هغه سي چې وډر دو د درې د الله پاک څنګه چې به سرنګ درېجا ویری دی وجنا نو الله رب العزت د انسان ته به دعا جنتینا ورکوي روایات شارسی چې صحابه کرام په دا ټیم باندې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره ویلوړوي چې دغه قبر نه هغه مردا هغه زون قبر نه اعوذ وتا کو چې امیر المؤمنین هغه دعا جنتینا چې الله وعده کړی دی مت الله پاک دعا سره جنتینا مترو کړی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل عملګری ټول دغه خبره اوردلې چې د یو زون په قبر شمار قبر نه اعوذ وته شي چې مت بالکل الله پاک هغه دعا جنتینا مترو کړل نو د مو عزت منه چې د چا په زړه شي د الله ویروي خوف وي او دغه نړیږي چې آیا د قیامت په ورځ باندې خشر په میدان شي کدا الله مونږ پښتنه وکړو زبې سجو الله ته ورکو دا انسان وړي ودو او په دنیا شي تقوا پرهیزګاری وکړه نیک اعمال وکړو نو د مو عزت منه دوی جنت وعده الله کړی دو نن د مو عزت منه د می زړینا د الله ویرا خوف د فکر آخرت ادمي زړینا وتلی دا ویلې چې دنیا محبت چې کله ډیر شي د الله محبت د زړه بیا وځي دعا سره محبتینا په یوه نشي تم کېدای زړه چې دا غشي وا معمولی ټوکړه دو په نارا وجود شه ډېر زیاته غشه دو خو زړه چې دا د غشي وا ټوکړه دو دا چې کله دا ټوکړه شه ته د الله محبت ورچوي به دنیا محبت نه وبسي که دنیا دې ورچولو بیا الله ولا نه وبسي مده وجنه مو عزت منی آغاز وونتا دیغه کبرنا اغه زون امیر المؤمنین ته په خپل باندې دا خبره وکړه چې مت الله دعا وکړل او باندې مې عزت منی بخاری شریف شه دغه خبره رغلی دو چې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې په بنی اسرائیل شي یو زونو ټول عمر یې د الله پاک نافرمانی کړی او د امر نافرمانی وو چې آغا یو کتب لیکي پاش ویای چې دامر لوی غال چې چیرته مړی به وشو شزینا و یا سړایو مړی به وشو په کافن به ورغوندل قبر شبه شاخ کړو دا به پاول شپه باندې ورالو یا په دویمه درېمه باندې آکافن آکبر به وکندلو آکافن به روبسل او آکافن به بذر شي خرڅول دا دې پېښاوه دا د عمل وي بیا د مو عزت منه ژوندۍ نه سمره ګونه ده بیا یو مړی وي
هغه مړی قبر کندل، بیا د قبر نه ربوسل، بیا یې نه به د کفن وي نه کوژل. د مړي عزتمنې د قیامت په ورځ باندې به انسان په داسې حالات شي چګېږي او چې ته داس به سره وکړې چې ته هغې نه کپړې وکوژې، کفن وي نه وکوژې. قیامت څومره سخته ورځ ده، ټول بني ادم به موجود وي. بیا په هغه ورځ باندې دا شرمنده شي که ښځینه وي او سړی وي. نو دا دومره لوی ګنهګور انسان و چې ټول عمر به دا عمل به کړو، خو چې کله دا مړېدلو لږ کې ټیم مې ته پوتې ده بچو نے قبیلې ته وصیت کو چې او بچو نے زه یې وصیت دې ته کا مو ټول عمر د الله نافرماني کړې ده، الله مې چېرته خوښ کړی نه ده، الله مې خفه کړی ده. دا مره پیرې چې ټول مردګون مې خفه کړي دي او ټول مردګون مې بېغته کړي دي او مو دغه کفن خرڅول دا مې ونه کوژل. خو کسه زه ډارېږم عمل مې شته نه، نیک عمل ټول عمر بد عملی دي. الله پاک نه ډارېږه که الله ودروله، الله پاک راته وایي چې داسې ویلې کړي دي، زه به څه جواب الله ته ورکوه. بچونو ته وصیت کو چې د مو بچونې دا وصیت دې مو منئ، که چېرې زه مړ شه مو ته ير بال کوي او مو ير ته ورغور وایي او په هغه ير شه مې مو ته ير ارپسې کوي چې ير مې وسېځي حکیمه هیرا پوتې شي ایرا پوتې شي. هغه ایرا سدو هغه بیا روخلی اینا به د په غرې په دریوبې په هوا شي چغه کوي چې ځان نوم نامیس مې ورک شي، چې وجود ایوه عیسی مې میلاولی شي. او زه د الله پاک نه ډارېږم چې الله به داسې نه وي، زه به څه جواب الله ته ورکوم. بچو نه دغسې وکړل چې کله ویې کړل دغې نه به دا مړ شو او هغې نه به د ير یې بال کړو وې ته حکیمه ایرا پوتې شوه، هغه ایرا یې روخوسته دې په وصیت یې عمل وکړو چې عمل یې وکړو دغې نه به د رب العالمین هوې ته حکم وکړو، رب العالمین دریوبې ته حکم وکړو چې د دې وجود سدو عیسی په یوه ځای کوي، ټول وجود یې په یوه ځای کوي، هوې ټول وجود یې وې هغه په یوه ځای باندې کړو. رب العالمین خپل مخ شي ودرولو. رب العالمین ورته وایي چې او بني ادمه داسې ولې وکړل، ټول عمر دې مو نافرماني کړې ده، په آخر شوې داسې عمل وکړو، دا دې ولې داسې وکړل. دا ورته وایي چې یا الله مو وی چې د نخلوص پېشه، خو یا الله تو نخلوصولې ځای نشته، یا الله دا خو مو دې وجې نه وکړل چې مو ټول عمر دې تو نافرماني کړې وي. زه ډارېدله چې تو مخ شي به زه څرنګه جواب که. یا الله الله پاک ورته وایي چې بني ادمه ټول عمر دې مو نافرماني کړې دي، خو آخري وخت شي په زړه چې د الله ویره وه. دې نه ډارېدلې چې زه به الله پاک ته څه جواب ورکوم که الله مونه پوښتنه وکړو. د مو عزتمنې میشتوس نه به الله پوښتنه کو، ژوند یې رو کړی ده، وجود یې رو کړی ده، زندگی یې رو کړی ده، دولت یې رو کړی ده، دې به الله مینه پوښتنه کو. نو وایي چې دا به ته وایي چې الله تو ویرې د وجې نه، الله به ته وایي چې ورسا جنت ته مو یې دې په زړه شوه ورسا جنت ته او بس ته ورسا ځکه د مو د ویره دې په زړه ته اچولې وه، مو د ویرې د وجې نه داس کړي دي. که یو انسان داس وکړو الله دې په دا نه بخښي، خدای میش د پر یوه نمونه الله وګرځوله، یو نصیحت یې وګرځولو چې د مو عزتمنې په خپل زړه شي د الله ویره په چارځو کې میش ویره پیدا کړي او اعمال نیک اعمال څومره کوشش کړي د مرګ هېڅ پته نه لګي چې ورته سترګې پټې شي دنیا نه میش تستاک ده. بیا عادي کوي حقیقت سترګې کله کلاو شي ولې میش هرمون کړي، خو هرمون بیا فایده نه کو. نو الله دا میش ته ټول حورونه عمل توفیق نصیب کو. یا الله میش به نه معاف کړي. حاضر مجمع شي چا څه قسم حاجات یا الله پیرا کې مشکلاتونه یا الله په خوشي باندې بدل کې میش په حال باندې یا الله رحم کې میش په د علاقہ په د ملک په د وطن شي الله امن رولې امن یا الله قائم دائم یا الله وګرځوي او یا الله میش ټول دي ظالمونه ظلم نه وسوته یا الله میش په خپل ظالمون ما کې. الحمدلله رب العالمین. वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए.